نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون صدق الله العظيم. دا سورة یونس یو لسمه سپاره را او پدې کې شپږم رکوع شروع کیږي. الله سبحانه وتعالى دې ماته صحیح د بیان کولو او بیا د عمل توفیق راکړي تاسو ته هم. پدې آیاتونو کې الله سبحانه وتعالى فرمایي ولو ان لكل نفس ظلمت وی کچریوی د هر هغه نفس لپاره چې چا ظلم کړی وي ما فی الارض پزمکه کې لفتدت به نو اگر کو یعنی هغه په فدیه کې ورکی د دې هغه عذاب د بچ کېدو د خپل ظلم د پاره د دې ظلم د عذاب د بچ کېدو د پاره د دې ټول دنیا مال او دولت په فدیه کې ورکی واسر الندامه او بیا په پټ په پټ دی په ځلکه کې یعنی ملامت وی ډیر سخت او خپېمانه بوي په دغه ظلم چې کوم دنیا کې دی کړی وي لما رأوا العذاب دا کوم وخت کې به دی خپېمانه شي چې کله وویني دی هغه عذاب لرا په ورځ د قیامت یا په قبر کې چې څنګه مړ شي سړی نو دیو د تبع ارسخ کار شي وقضي بينهم بالقسط او بیا به فیصله وشي په منځ د دوی کې په انصاف سره وهم لا يظلمون او په دوی باندې به ظلم ونشي. الله سبحانه وتعالى صفا فرمایل چې بی کچری کم یو انسانم سکارم په دنیا کې وکي غلط نو دا د پزان ظلم وکړو او کله چې دا ظلم وکړو نو په ټولو کې غټ ظلم چې کوم دی نو الله پاک فرمایي ان الشرك لظلم عظیم. دا شرک چې دی دا ټول نه غټ ظلم دی ولې چې الله باندې تهمت تړل دي الله باندې دروغ ویل دي الله سره شریک پیدا کول دي یا د خدای نه دی منل کفر چې ستوي کفر اختیارول دي نو دا ټول نه غټ ظلم دی. بیا دې پسې نور ظلمونه دي قتل شو د چا حق وال شو څوک وهل شو چې بس چاته بدرد ویل مختلف قسمونه دي بیا چانه سپیړه وستل گزار وستل ظلم بس دا ټول ظلمونه دي. چاته خې خبرې کول لکه داسې خبرې چې هغه په هغه باندې بدې لګي او ته تاغه خبرې کې خې خبرې نه یعنی زیات هغه دباول ویلکه خبه دباو کو نو د مسلمان د پاره دا جایز نه چې بل رول مسلمان لپاره داسې وکړي نو دا ټول ظلمونه دي سواړه دي سلوي دي خو ټول نه غټ ظلم ما تاسو وي او د ټول نه وړو کې ظلمدار چاله د جبه نه یو تکلیف ورورسه چاته کنځلو کې یا کنځلو کې ترخه خبره ورته وکړي پای راغ زړه ته دکو تکلیف ورسي د دې لپاره دا مختلف ظلمونه دي او بیا نور بشمار دي. نو الله پاک فرمایي چې دا ظالمان چې کله مخې تر دی هغه خپل سزا راشي هغه جهنم مخې ته راشي نو وای دی به بیا غواړي چې د ټولې دنیا دا دولت مونږ ورکړی وي خدا ظلم مونږ نه وی کړی او دا کار مونږ نه وی کړی او په زړه کې به ته هم نه خپېمانئ چې دا کار ما ولې کولو خدا علا چې کله دی باندې د مرګ وخت راشي او دی دغه عذاب وویني
نو بیا به الله پاک په دې سره په انصاف فیصله کوي، په چا به ظلم نه کوي چې چا یو سپېړو چا نویستي او هغه ته 2 سپېړې وباسي، نه هغه به هم هغه جرم مطابق به سزا ورکوي. بالقسط الله په فرمایي وقضي بینهم بالقسط، دوی په منځ کې به فیصله وشي په انصاف سره، وهم لا یظلمون، او بیا په کافرانو هم الله پاک ظلم نه کوي، بس هغوی له به سزا ورکوي. اوس الله پاک فرمایي الا خبردار ان لله چې بېشکه د الله دپاره دي ما فی السماوات هر هغه څه چې په اسمانونو کې دي والارض او په ځمکه کې دي. الا او بیا الله پاک فرمایي چې خبردار شي ان وعد الله حق، بېشکه چې وعده د الله پاک هغه حق ده، سچ ده. ولكن اکثرهم، لیکن ډیر زیات خلک چې دي د دینه لا یعلمون، هغې نه پوهېږي. څه خو پوهېږي نه او ډېر پکې جان بوجھ کر کوي، نو هغه جان بوجھ والا هغه دي چې سره د علم یې کوي، نو هغې ته به ډبل سزا ملاویږي. یا د دنیاوي مفاداتو لپاره ښه پوهېږي چې دا حق خبره ده یا حق وینا ده یا زما حق نه کېږي او د هغه باندې حق خپل اثباتوي جوړوي پې، او ښه ورته پته ده چې دا زما حق نه دی، خو هسې مې پې دعوا اچولې ده او خلک مې پې راغونډ کړي دي چې څه خو به ترې والې که نه. نو دا به هغه وخت کې بیا به دی هغه ندامت او دغه به کوي. نو الله پاک فرمایي چې نو ډېر خلک خو نه پوهېږي، لکه نه پوهېدو نه مطلق هغه خلک دي چې خپلو پیرانو پسې روان دي یا مشرانو پسې روان دي بغیر بې سوچه بې سمجھے، چې دا سوچ سمجھ نه کوي چې همارا پلار کار ټیک کولو، زما دي نیکه ټیک کولو، زما دا مشران ټیک کار کوي که نه کوي، او بس وینا یاره بس چې دوی څه کوي نو هغه کوي، بس ټیک دی، بس مونږ هم ورپسې یو، د دوی په وینا باندې زمونږ عمل دی. نو وګوره د الله او د رسول پر د کتاب پر رڼا کې وګوره، د احادیثو پر رڼا کې وګوره، د چا استاد نه تپوس چې ټیک کوي خو بیا وکړه، که ټیک نه کوي نو توبه وباسه، ورته یاره زه خو ستاسو ملګری نه یم، تاسو هم بلکې دا کار پرېږدئ، واعظ نصیحت که ورته کولی شي فایدهمند وي ښه پخه، که جګړه فساد ته جوړېږي نو بس خاموشي ته اختیار کړه، خو ته مه کوه که نه. نو دلته کې الله فرمایي چې ډېر خلک داسې دي چې دوی اتباع کوونکي بغیر بې سوچه بې سمجھې، علم ورته نشته. اوس الله پاک فرمایي هو یحیی و یمیت، او هغه دی الله سبحانه وتعالی خپل ځان طرف ته اشاره فرمایي چې هغه ژوندي کول کوي او مړه کول کوي، الیه ترجعون، او هغه پله به ټول خلک واپس وي. کله چې ابراهیم علیه السلام دغه ته ووی نمرود ته چې زما رب خو ژوندي کول کوي او مړه کول کوي، نو څه چلو کمعقل، هغه داسې کار وکړو چې د جیل نه د پانسۍ چې په چا باندې پانسي خطو والا وه هغه سړی یې راوویستو، وایي دی پرېږدئ، وایي ګوره ژوندی مې کړو، او داسې لار باندې څوک سړی روان وایي روي نیسئ او بس هغه یې مړه کړو، وایي ګوره وایي مړه کول او ژوندي کول خو زه هم کوم، دونه بې وقوف. دلته کې الله پاک فرمایي چې وایي الیه ترجعون، او هغه طرف ته بیا واپس هم ځي، دی خو اوس الله پله واپس دواړه لاړه او ظلم تا وکړو چې ګناهګار دې پرېښو، بې ګناه دې رونیو، دواړه دې ظلم وکړ، یعنی بې ګناه پرېښودل هم ظلم دی او بغیر ګناه والا رانیول هم ظلم دی، یعنی د ظلم د پاسه دې ظلم وکړو، او بیا هم چې دا زه کولی شم. و الیه ترجعون، نو هغه پله به دا ټول خلک بیا واپس هم ځي، را جمع کېږي به. الله پاک فرمایي یا ایها الناس، ای خلکو قد جاءتکم موعظة، بېشکه راغلی د تاسو ته نصیحت، من ربکم د رب د طرف نه، ستاسو د رب د طرف نه تاسو ته یو نصیحت راغلی دی، هغه قرآن شریف طرف ته اشاره ده چې دا دې کې وعد او نصیحت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث مبارک کې فرمایي مفهوم داسې دی چې وایي تاسو دا قرآن چې وایي د دې نه یعنی نصیحت اخلئ، په غور او په تدبر سره وایي، صرف تلاوت د دې مقصود نه دی، تلاوت خو ټیک ته ثواب پرې ته ملاویږي، خو تا ته به د عمل څه پته لګي چې الله دې کې څه فرمایي. د دې لپاره یعنی مطلب دا دی چې په دې باندې ځان پوهول پکار دي.
نو الله پاک فرمایي چې دا تاسو ته یو نصیحت راغلی دی من ربکم ستاسو د رب د طرف نه وشفاء لما فی الصدور او دا شفا ده په دې کې د سینو دپاره. علماء تفسیر دوه قسمه روایتونه راغشتي دي چې دا د روحاني بیمارو دپاره علاج دی. روحاني بیماری دا چې کفر او شرک ته سړي نه وباسي چې څوک د قرآن شریف ترجمه او تفسیر ووایي دنه به بالکل کفر شرک نه به دی خدای پاک به یې ذمه کړي. دغه شانتې د ګناهونو نه به دی توبه وباسي. ولې چې خدای کلام وایي چې الله پاک فرمایلی دي چې جواري مه کوئ، غلاګانې مه کوئ، زناګانې مه کوئ او قتل مه کوئ. دا ټول په قرآن شریف کې راغلي دي که نه. منځ کوئ، زکات ورکوئ، روژه نیسئ، حج کوئ او د الله عبادت کوئ، سار او ماښام الله یادوئ. دا ټول قرآن شریف کې هم دا خبرې راغلي که نه. امر بالمعروف او نهی عن المنکر دی ټول. او د مخکینو قومونو کیسې دي هغه هم د عبرت دپاره هغه الله پاک بیان کړي. تاسو د هغه قوم نه عبرت والی د هغې غوندې کار مه کوئ کني عذاب په تاسو هم راشي، هلاک به مو کړي الله. نو هغه واقعات چې کوم د نورو پیغمبرانو او د قومونو راغلي دي نو هغه هم دپاره د وعظ او د نصیحت دي. نو الله پاک فرمایي نو چې یعنې په دې کې روحاني د انسان دپاره چې کله دا په ترجمه او په تفسیر او ځان په پوهولو سره دی نو ستا روح به پاکېږي، د نظر حفاظت به در کې راځي او نیک عمله کېږي به، ړه به دننه دننه صفا کېږي. او دغه شانتې خو بعض مفسرین وایي چې نه دا د ظاهري بدني دغه دپاره هم چې کوم دی نو شفا ده دې کې الله پاک ښې ده. او روحاني ده، روحاني خدا ده. اخو الله پاک فرمایي چې د سینو یعنی د دننه د سینو نه هغه بغض، حسد، کینه او کفر او شرک او دا ټول بیماری وباسي. دا بیماری دي غټې غټې که نه چې سړي په زړه کې دننه دي دا ترې وباسي. او دویم نمبر دا دی که چې یو سړی چېرته بیمار وي او قرآن شریف تلاوت وکړو او هغه په ځان باندې دم کو چوفې کو نو دته به شفا میلاو شي. او د دوو آثارو نه دا حدیث مبارک کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له یو صحابي راغو او عرض وکړي اے رسول الله صلی الله علیه وسلم زما په سینه کې تکلیف دی، درد مې په سینه کې کېږي. وایي قرآن شریف ډېر ډېر وایه، د قرآن شریف تلاوت ډېر کوه. هغه فرمایي چې کله وایي ما وایي تلاوت د قرآن پاک شروع کو زما هغه درد الله پاک ښه کو. بل ځای کې د صحابه یو جماعت رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې لېږلی جهاد دپاره په یو کلي باندې ورغه نو هغوی چې کوم دی نو پخوا کوټلې او دغه مغنو د بازارونه مازارونه داسې خاص نو چېرته په پړاو لکه دا مثلا زموږ دا کالوني ده او چېرته له بار نه یو قافله را روانه نو هغوی به دلته خوا کې پړاو واچولو، بیا به دې کالونی ورته کې راغ وبګرځېده مثال او دلته کې به خلکو ته به ووایي جومات کې به ووایي چې یاره مونږ دونه 10 کسان یو 20 کسان د الله په رضا زموږ مهمان نوازي وکړي. ای چې لاړو د عرب ډېر مهمان نوازه قوم و. ای ته چې پته ولګېده نو ډېرو علماو دا لیکلي دي چې دا بېدینه خلک وو، لکه هغه وخت لا ایمان نور وړی که نه. نو هغوی وی چې مونږ ستاسو مېلمستیا نه کوو ځئ، نو ته خو په چا په زور مېلمستیا نه شي کولی که نه. هغوی غریبانانو سره دومره خاص هم نه، بس لاړه هغلته چېرته یو چینه وه هغلته کې خپله ډېره واچوله او هغې باندې پرېوته، بس خپله شپه تېروله. په دې کې د هغې قوم سردار چې کوم دی هغه مار یا لړم وچیچلو، مار وچیچلو. چې مار وچیچلو ډېر سخت دی پې هغه خپل ټوټکي موټکي او د دوی چې هغه کوم پاړوګان ماړوګان او زهر ویستو والا او منترونه هغه یې په ټول چوف کړ، خو سړی ښه نه شو، بس هغه مړ کېدو له تیارو. بیا په دونو رادونو کې एकदम وی لکه ورشي دغه خلکو کې که څوک داسې وي چې هغوی څه علاج د دو کې یا څه په ده باندې دم واچوي که نه، ای خو دمونه باچول خو خپل هغه انتر منتر بیا وي که نه. نو هغه بیا وي نو هغه وایي تاسو لاړ شئ که په هغې کې څوک داسې وي نو زر راغو کسان او هلته کې وي چې یاره زمونږ سردار مار چیچلی
نو بعض صحابه ورته چې بس زه مونږ سره علاج نشته. یو صحابي ورته ورېږه وایي زه به پرې واچوم دم، خو زه تاسو سره یو معاهده کوم ماله به دونه ګډې بیزي راکوئ که دی خدای ښه کړو، او که ښه نه شو نو بس بیا ټیک شوه. هغه چې کله هغه سردار لیبوتلو هغه په سوره فاتحه دم کا، سوره فاتحه په دم کا، هغه له الله پاک چې کوم دی نو هغه بیماری ښه کا او دی په ګرځېدو شو. نو په واده کې عرب چې نو هغه بالکل لغو زمونږ د خلکو غوندې نو چې بس هلکه دا دومره ګډې بیزي پر یو 2 منټه کې چې خو یې خبره شو څومره یې ورسره کړې ټولې وله ورکې او رای وستې ورته کېښوي. هغوی بیا ذبحه کې هغلته څه بنډاره کې څه دغه کې نو ډېرو پکې اختلاف وکړو چې یاره دا ښه نه ده. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې کله دا واقعه ذکر شوه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل وي که چېرې په دې غوښه کې څه بچ وي که نه نو هغه ما باندې مو خوروئ. نو چا سره توخه وه اوچه کړې وه غوښه هغه یې راوړه نو هغه یې هغه کا. نو د دې نه دا مقصود نه دي چې یعنې مطلب دا دی اوس موږ په قرآن باندې پیسې اخلو یا پې دغه اخلو. او ګوره پوره واقع به وایي چې د څه د وجې نه هغوی د هغوی نه هغه دغه وایشتو دغه یې ورسره وکړو چې هغوی د هغوی مېلمستیا نه وه کړې، د مېلمستیا نه انکار کړو. حالان کې د یو قوم باندې د یو مسافر مېلمستیا دا حق جوړېږي چې د هغه شپې هغه له دومره روټۍ خوراک څښاک ورکړي چې یعنې هغه پې هغه شپه تېره شي، دا پې حق جوړېږي. نو دی خو دا ونه کړو نو هغوی ورسره بیا دغه کار وکړو. دلته کې الله پاک فرمایي چې یعنې دا شفا ده د سینو دپاره. د سینو خو ظاهري خبره ده چې کفر او شرک او چې کوم ګناهونو نه سړی په دې سره بچ کېږي چې د قرآن پاک تلاوت کوي او د دې ترجمه وایي نو دې په احکاماتو باندې چې کله دې پوهېږي نو الله سبحانه وتعالی به د دننه نه امراض د سینې لرې کړي، حسد، بغض، کینه، بنیتي، دا ټول څیزونه کفر شرک هر څه به تیوځي، تیارې به تیوځي. او بل دا دی چې کله به بیا دې داسې تلاوت کړي او دمې کړي نو دې کې الله پاک شفای خدا. خو یو صحابي له چا تیر او کمان ورکو په یو سړي ته سبق ښوولی وه، یعنې دا اوس د مسلمان واقعه ده چې لکه زه تا ته سبق ښیم او ته ماله په هدیه کې اوس څه راوړئ او هغه هدیه ماله راکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وویل لکه دا ډېر ښکلی تیر کمان نه دا چېرته و، لکه مثال نن سبا ټوپک و، هغه وخت تیر کمان دغه لیندې ته به دغې ته به نو هغه ورته وي دا یاره ما چاته وي سبق ښولی و نو هغه راله په هدیه کې راکړو. وایي د اور یوه لینده دې په غاړه کې ځوړنده کړې ده. نو د دې دپاره مطلب دا دی چې یو مسلمان ته سبق ښیي نو بلاس معاوضه به هغه ته ښیي، په هغې باندې به معاوضه نه اخلي. دغه حدیث مبارک چې کوم دی نو د هغې پس منظر خو ما تاسو ته بیان کړو چې هغې کې دغه پس منظر و چې هغې خو ګوره د هغه مېلمستیا نه وکړې بس یې ورته بیا شرط ولګولو چې موږ به په ده باندې دا دم اچوو خو تاسو موږ له دونه ګډې بیزې راکوئ. نو دی په دغې وجه باندې اغېشتي. اوس دلته کې الله سبحانه وتعالی دا فرمایي د الله په رضا باندې ګوره چې ته یو سړي ته یو ټکې وښیې که نه نو تا ته به دومره لوی اجر میلاو شي. د دنیا دا پیسې که تاله څوک ټول د هغې په مقابله کې درکړي نو د هغې څه حیثیت نشته. او چې یو آیات ته چاته وښولو نو دونه لوی اجر تا ته میلاو شو چې د آخرت د کامیابۍ سبب به ستا جوړېږي. نو د دې لپاره کوشش کول پکار دي چې د الله په رضا باندې یو بل ته سبق ښیو او دغه ښیو. الله سبحانه وتعالی فرمایي چې وهدى ورحمة للمؤمنين او دې سره سره د زړه بیماری هم دا لرې کوي او د بدن بیماری هم دې کې لرې کېږي. قرآن شریف کې الله پاک دا خاصیت ښیي او د هدایت هم د دې کې سري چې څوک یې د زړه د مینې نه او په وعظ او پند او نصیحت په لحاظ سره وایي او په دې باندې ځان پوهوي نو الله به ورته هدایت د نیغې لارې کوي او رحمت به پرې نازلېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث مبارک کې فرمایي چې کومه مجبه کې د الله کلام لوستل کېږي په دې به رحمتونه نازلېږي، یا د الله او د رسول خبرې کېږي په دې باندې رحمتونه نازلېږي، سکینه پرې نازلېږي. نو
دلته کې الله پاک فرمایل چې د دې لپاره رحمت دی للمؤمنین، خو د پاره د مؤمنانو. اوس یو کافر دی هغه اوري نو دا هغه لپاره رحمت نه جوړي تر کومه پورې چې هغه ایمان نه وروړي. دا هغه لپاره داسې رحمت جوړیږي چې هغه قرآن واورېدو، د هغې وعظ نصیحت یې واورېدو او د په هغې باندې ایمان راوړو او کلمې ووایي او مسلمان شو، د هغه لپاره رحمت شو. خدای د عذاب د آخرت نه بچ کو، مؤمن شو، نو دا هم رحمت دی خو چې ایمان یې پرې راوړو. خو کافرین دلته کې الله پاک خاصیت بیان کړی چې للمؤمنین، د پاره د مؤمنانو دا هدایت هم دی او بیا دغه کني یو کافر قرآن شریف واوري دا هغه لپاره د هدایت سبب نه جوړیږي. الله پاک فرمایي قل او فرمایي اے پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بفضل الله وبرحمته، په فضل د الله او د هغه پر رحمت باندې، فبذلک او په دې باندې فلیفرحوا، خوشالیدل پکار دي، هو خیر مما یجمعون، او دا ډیر غوره دي د هر هغه څه نه چې دا خلک جمع کوي. د الله کلام باندې چې پوه شوي په دې باندې عمل وکړو، دا د هر هغه څیز نه چې په دنیا کې موږ تاسو جمع کوو، مال او دولت او ځمکې او جایدادونه، د هغې نه دا بهتر دی. قل او دا متو فرمایه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ارأیتم ما انزل الله لكم، آیا تاسو چرته دا سوچ کړی دی چې څه نازل کړي دي الله پاک تاسو لپاره من رزق، د رزق نه، فجعلتم منه، نو بیا ګرځولي دي تاسو هغې لره حراما وحلالا، حرام او حلال. قل الله، نو فرمایا چې الله چې دی اذن لكم، حکم کوي تاسو ته، ام علی الله تفترون، یا تاسو په الله باندې دروغ بهتان تړئ. د دې نه څه مطلب؟ کافرانو به داسې کار کولو چې هغوی به د ځانه یو کیسه جوړه کړې وه چې دا شی حلال دی، دا حرام دی، دا داسې دی، دا داسې دی. حرام حلال الله پاک مقرر کړي. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې زم یو شی نه حرامولی شم نه حلالولی شم. د الله په حکم چې ما کوم حلال کړي دي او کوم به حرام کړي دي د وحي په ذریعه سره، هغه که وحي جلی ده چې قرآن شریف دی، یا وحي خفي ده چې هغه حدیث مبارک دی. د هغې مطابق چې کوم څیزونه رسول الله صلی الله علیه وسلم حرام حلال ګرځولي دي، نو دې کې څوک تغیر او تدبر نشي کولی. دلته کې مفسرینو حضراتو یو واقع لیکلی ده چې یو صحابي راغو او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې ما دې زوی له دا غلام ورکړی دی. نو ورته یې داسې غلام تا ټولو زامنو له ورکړي دي؟ نو ورته یې نه جوي دی، یو له مې ورکړی دی. پخوا خو به صحابیانو به ډېر څلور پورې خو زنان یعنې بیبیانې ساتلی شي که نه، نو د هرې بیبي به خپل بچي وو. نو مثال د هغه یوې له ورکو غلام یې وله ورکو، ورته یې تا دې ټولو له داسې ورکړي دي؟ وایي نه جي، وایي ما خو ټولو له داسې نه دي ورکړي. واده ځن را واپس چې ورکوې ټولو له به ورکوې که نه به ورکوې داسې. ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې حق بیا چې کله ته مړ شي نو په دې غلام کې به ټولو حق بیا د هغه مثال قیمت لګي 10,000 یا هر څه. مثال نن سبا به د اوښ والو، د غویي به والو، د میخې به والو، د اس به والو، د هر څه چې ستانه په وراثه کې پاتې شو، وراثت کې هغه به بیا خرڅ شي یا هغه بیا چې څوک ځان ته کوي د هغې پیسې به تقسیم شي، په ټولو وارثانو ته به رسي یو شانتې چې څنګه الله حصې مقرر کړي دي. ته اوس یو له ورکې هغه نور له نه ورکې ځان ته د ځانه په یعنې دغه تقسیم کې او په وراثت کې او په دې څیزونو کې دغه نه جوړول پکار. نو کفارو به داسې کول حرام حلال او داسې به جوړول چې دا د دې بت دپاره دي او دا د دې دپاره دي، په دې باندې سورلي مه کوئ او د دې نه پیمل وشئ او د دې نه دا مه کوئ، د دې نه دا حرام حلال هغې جوړ کړو. نو الله پاک وفرمایل چې دا د دې حکم تاسو ته الله کړی دی، که په الله باندې دروغ بهتان جوړوئ، لکه تاسو دا خو نسبت داسې کوئ چې دا موږ ته ویلي شوي دي د الله له طرف نه، خو داسې نه ده. نو لہذا د دې نه دغه وشوي. اوس الله پاک فرمایي وما ظن الذین یفترون، او څه ګمان دی د هغه کسانو په باره کې یفترون چې دروغ جوړوي علی الله په الله باندې، الکذب یوم القیامه، او
پادای دروغم غني هغه ورځ د قیامت لرا. ان الله بشک الله چې دی لذو فضل هغه ضرور خاوند دی علی الناس د خلقو د پاره ولكن اکثرهم لا يشكرون لیکن اکثر خلق د الله شکر نه ادا کوي. الله دومره غفور الرحیم او کریم ذات ته او فضل والا ذات ته چې زمون ګناهونه څومره ګناهونه په دنیا کې کیږي په موږ باندې الله پاک عذاب نه راولي دنیا را باندې نه رواني. نو الله سبحانه وتعالى یعنی حلیم ذات ته کریم ذات ته فضل والا ذات ته چې هغه په موږ باندې خپل فضل او کرم په وجه باندې یعنی په موږ باندې رحمت د وجنه په موږ باندې एकदम عذاب نه راولي وي ورکه دی لګ ډیل توبه بو باسي. اوس انسان نه چې چا توبه وسته د مرګ نه مخکې بس الله سبحانه وتعالی به بخشش وکي او که چا بسونو وسته او په داسې حالت کې لاړو یا د کفر په حالت کې یا د غټو ګناهونو په حالت کې نو بس بیا به الله سبحانه وتعالی مخکې فرمایل چې په چا باندې به ظلم نه کېږي خو د خپل ظلم مطابق چې کوم ظلم په خپل ځان باندې کړي وي کوم ګناهونه کړي وي د هغې سزا به ورته ملاویږي. الله سبحانه وتعالی دې موږ ټول په دې باندې عمل توفیق راکړي. یا الله زمونږ دا ناسته په خپل درګاه قبول او منظوره کړي که په دې په معنا او په مفهوم کې زمونږ څه کمې زیاتې شي معافي راته وکړي. موږ نه کارونه واري چې ستاسو د رضا او د لقا او د قرب سبب جوړ شي په موږ کې په کورونو هسپتالونو کې الله څومره مؤمنان مسلمانان بیماران دي شفایاب کړي څومره قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي د چا څه شرعي حاجات دي الله د خپل غیبي خزانه ورته پوره کړي د حق او حلال د رزق فراخ صبر ټول مؤمنان مسلمانان په خپل کور کې وطن او خپل ځایونو کې وکړي. یا الله زمون آبا او اجداد څومره مؤمنان مسلمانان چې مخکې وفات شوي دي د ټول مغفرت وکړي مونږ تم داراتون کې منزلونه آسان کې په آخر کې مدازم شان کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. اول ورته خدای پاک هدایت کی ټول ته چې کوم ظلمونه کوي په مسلمانانو باندې او که هدایت په قسمت کې نوي نو الله پاک تباہ او هلاک کی او نیست و نابود کی په خپل منصوبو کې ناکامیاب کی او یا الله په مسلمانانو رحم کی د نیک صالحان کی صالحان بندگان خپل جوړ کی او یا الله کلمه ټول نصیب کی چې لا اله الا الله محمد رسول الله. جزاکم